قربانی هر هغه څیز ته ویلی شي چې الله تعالی ته یو انسان ورقریب کی. ځکه تفسیر قرطبي القربان ما يتقرب به الى الله عز وجل من نسك او صدقه او عمل صالح. قربانی هر هغه څیز ته ویلی شي چې د هغې په ذریعې سره الله طرف ته انسان ور نږدې کړی شي، خوا که را لالی او که چېرته کې را صدقی او که را یو بل داسې نیک کار یې دې ټولو ته قرباني وایي. نو چې را الله د انسان پر منځ کې قربت راولي، دا انسان ور قریب او ور نږدې کې الله تعالی ته قرباني وایي. د لغاتو کتابونو کې یو مشهور کتاب دی منجد ورته وایي، او منجد د قربانی معنی کړی دی چې القربان، او بیا دغه مخکې معنی کوي وہ چیز جس کے ذریعہ تقرب الی اللہ حاصل کیا جائے. قربانی ست هر هغه شی چې د هغې په ذریعې سره الله تعالی د تقرب او نږدېوالی حاصل کړی شي، ذبیحه ہو یا کچھ اور، خوا که حلالی یا بل یو داسې شي کتر صدقې په ذریعې سره ځان الله ته ورقریب کړي ته هم قربان وایي، کتر یو بل عمل صالح په ذریعې سره ځان الله ته ور نږدې کړي دا هم قربان دی. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله هغه دلته حتی یاتینا بقربان او شپږمه سپاره کې سوره مائده کې اذ قربا قربانا د آدم علیه السلام دو بچو چې قربانی کړي وه، درې قربان د لاندې ناغلی کې چې دا قربانی ویسته اسم لما یتقرب به الی الله عز وجل من ذبیحة او صدقة. دا هر هغه څه نوم دی قربانی چې الله طرف ته پرې باندې سره ور نږدې کړی شي، خوا که ذبیحه حلالی او یا که بل راسي صدقه. بهر کیف قربانی معنی دا ده هر هغه څه چې الله ته پرې انسان ور قریب شي. او په اصطلاح د شرع کې قربانی څه ته وایي؟ په شرع کې قربانی چې کوم دی نو دا یو مخصوص دا نوم دی د یو مخصوص حیوان چې دا د یو مخصوص عمري او په یو مخصوص زمانه کې په نیت الله ته نږدې کېدو دپاره ذبح کړی شي. نو د شریعت په اصطلاح کې قربانی دغسې دی چې دا یو مخصوص حیوان دی. مخصوص حیوان باره کې به انشاءالله بیا و چې کمو کمو حیواناتو باندې قربانی هغه جایز ده. د یو مخصوص عمر د ټولو حیواناتو مختلف عمرونه او خانو کې 15 کاله، غوین میخین ساوري کې 2 کاله، د نورو کې ګډ بیزه کې 1 کال انشاءالله تفصیل به مخکې بیانو که زندگی وه. نو دا یو مخصوص حیوان دی چې د مخصوص عمري او په یو مخصوص وخت کې په نیت الله ته نږدې کېدو دپاره ذبح کړی شي. او مخصوص وخت په انشاءالله هم بیانو چې دا ورځې سوري او د دې دپاره وختونه سري. دا د قربانۍ په لغت او اصطلاح کې د قربانۍ معنا شوه. اوس دلته کې دا مسله چې د قربانۍ د ذکر قرآن کریم کې راغلی او څو پیرې راغلی په څه طریقې سره. نو یو آیت خو موږ بیان کو چې یهودو پیغمبر علیه السلام ته د ایمان نه راوړو دپاره دا یو بانه پیش کړه چې الله زمونږ دا وعده غستی الله مونږ ته حکم کړی چې په چا نبی باندې به ایمان نه راوړی حتی یاتینا بقربان، تر دې پورې شریعه قربانی پیش کړي او قربانی راوړي. دویم نمبر قربانی تذکره چې کوم دی الله تعالی سوره مائده کې کوي چې هغه قابیل او د حابیل تذکره کوي انشاءالله تفصیلی بیانو. الله فرمای اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د دوانو قربانی پیش کړه الله د یو نه قبول کړه او د بل نه قبول نه کړه. دغه شان د قرآن کریم کې الله فرمایي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها. دغه آیات کې قربانی په معنی د تقرب او نږدېوالي سره. او دغه شان قرآن کریم کې قربانی ته یو بل نوم چې استعمال شعر نو هغه نسک دی. الله فرمایي ففدیة من صيام او صدقة او نسک. دا نسکم قربانی ته وایي. ځکه مفسرین لیکلي چې النسک
والنسیکا الذبیحه نسک او نسیکا دا ذبیحه ذبح ته ویلی شي نو قرآن دې ته کله قرباني ویلي کله ورته چې کوم دی نو هغه نسک ویلی دی او کله ورته نوم قرآن کریم ورکړی دی هغه د نهر نسک الله فرمای قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين پیغمبر ته وا ان صلاتي زما منذ ونسكي زما قرباني ومحياي ومماتي زما جون او مرګ دا ټول الله لره دي او دغه شان الله فرمای ولکل امه جعلنا منسکا منګ هر یو امت له منسک قرباني ورکړي وا او کله وت الله تعالی نهر وای ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نهر نه مرادهم قربانی دا او احادیث مبارکو کې ته اضحیه ویل شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کې مختلف زینو کې ان شاء الله فضائل چې بیا بیانو د قربانی هغه کې اضحیه لپس هم راغله دا مختلف نمونه قرآن او حدیث کې را ذکر دي